کرسی کې مسکول بل سوال هم دی که یو دی د کرسی والا صاحبانو د دې وخت سره ډېر ضروري خبره ده چې په کرسی کې مونځ کېږي که نه د دې دوه شقه زه جوړوم تاسو ته یو دا ده چې په کرسی کې کینی نو مونځ کېږي که نه او دویم دا دی چې په دې زمانه کې په کرسی کې په کم هیئت باندې دی مونځ کوي نو دا کېږي که نه کېږي نو په کرسی کې هم مونځ کېږي ځکه کرسی د ده دپاره مکان دی مثال فرق صرف دومره لکه څوک چې لاندې چت کې مونځ کوي څوک په بره چت مونځ کوي یا څوک په ځمکه مونځ کوي او څوک په تخته پوش مونځ کوي کوم یادي یا په ډبا یا په سټیج باندې مونځ کوي نو د ده دپاره دا کرسی په منزله د تخته پوش د سټیج د پولو او د دویم چت یو مکان دی لہذا مونځ خو پکې کېږي مسله د هیئت ته او فی زماننا چې کوم عرف جوړ شوی دی چې دغه کرسی نه مخامخ یو تخته غوندې لګولي او په هغې سجده لګوي نو مسله د دې ده نو صاحبانو دا مونځ دی کوي چې دی پکې صاحب الرکوع والسجود دی او که دی پکې مشیر دی نو که دی صاحب السجود والرکوع رکوع او سجده نو د ده د ناستې په ځای باندې د تندي لګولو دا ځای اوچت دی که نه دی اوچت تاسو ته پته نو دا تندی چې پې لګي دا تخته د ده د مقعد نه اوچته ده که نه ده اوچته ده نو مسله د شریعت خدا ده چې په کوم ځای دی قدم ږدي نو که د سجدې دا ځای یو خښته نیمه پورته وي نو خو خیر دی خو که زیات پورته د دې مثال داسې دی لکه څوک چې په وخت د سجده کې سجده نه لګوي لږ کښته شي او هغه خښته ځانله دې تندي له راوړي او دا په زمانه د شرک کې او په زمانه د ابتداء د اسلام کې منافقینو کړې وه چې زمونږ دپاره یکفینا زمونږ دپاره دا کافي ده چې دا یا په خاوره تندی لګول یا خاوره تندي له راوړسته نو که دا فرق وي چې د ده د مقعد نه خپې خو بلکل د ده په ځمکه دي که نه نو دلته به یې د خپو په ځای مقعد له اعتبار لکه سړی چې په ناسته مونځ کوي خپې غځولي نو په هغه وخت د ده خپو له اعتبار نه دی د ده مقعد له اعتبار دی نو چې دی په ناسته باندې مونځ کوي نو که د د ناستې د ځای نه دا د سجدې ځای دومره اوچتي چې شریعت هغه په عدم جواز کې راولي نو بیا خو د ده په دغه کرسی کې په دې هیئت باندې مونځ نه کېږي یو دویم دی چې د رکوع دپاره سر ښکته کوي او دا تخته چې پرته د سجده نو اسې نه چې دی رکوع دپاره د تختې نه لاندې سر یوسي او د سجدې دپاره په تخته باندې تندی ولګوي نو په اشاره کې به هم د رکوع دپاره سر لږ ښکته کوي او د سجدې دپاره به او دلته به قلب الموضوع راشي دلته به عکس راشي لہذا په دې صورت کې به هم د ده په کرسی په دې هیئت باندې مونځ جایز نشي او که چرته کې د ده نیت په دغه ځای کې د سجدې په دې تخته نه وي محض په اشاره مونځ کوي په څه مونځ کوي په اشاره مونځ کوي
نو بیا دې په اشاره د منځ د دې تختې نه کم د رکوع د پاره کته شو او د سجدې د پاره دې د تختې پورې کته شو خو په نیت د دې نه چې د سجده لګوم په تخته باندې ځکه هغه اوچته ده په دې نیت چې د سجدې د پاره زیات سر کته کوم خو هغه تخته ورته حایل غوندې جوړ شو تاسو پوهېږئ په تخته څه شوه چې دې ښکته کېږي د رکوع نه زیات نو مخې ته څه ده تخته ده نو د ده نیت په دې تخته باندې د تندي لګولو او د سجدې لګولو په هیئت د سجدې نه دی بلکې د ده نیت چې کومه دی نو هغه د اشارې دی نو په اشاره خو په ناسته باندې مونځ کېږي هغه زمانه چې کرسۍ نه وي طریقه فقهاو دا لیکلې وه چې قبلې ته به خپې وغوځئ ٹھیک شو یا به په قاعده کېني د که څوک په قاعده کېناستی شو نو اول به د قاعدې په شکل کېني د رکوع دپاره لږه او د سجدې دپاره زیاته او که چېرته څوک په قاعده نشي او په څلور مربع کېناستی شي نو خیر دی بیا د هم د خپو غوځولو په ځای باندې به غلبه د ناستې له ورکېدی شي نو تربعا دې کېني او په اشاره دې منځو کېني او که چرته کې دې تربعا هم نشي په حالت د قیدې کې هم نشي نو بیا به خپې قبلې طرف ته وغځئ او دلته به اعتبار د مخ له خپو له به نه وي څوک به دا نه وي چې د قبلې ته خپې وغځولې بلکې د قبلې ته مخ کړو او چې قبلې ته مخ کړي نو لا چاهي ده چې دې به خپې مخې طرف ته وغځئ دا د لپاره حاجت او د لپاره ضرورت دی او بیا به په اشاره منځو کړي دا هغه زمانه وه چې په کومه زمانه کې د کرسو انتظامات او رواج نه اوس هم فی زماننا بهتره دا ده چې د کرسۍ په ځای باندې د اشارې منځ په ځمکه د قیدې په صورت کې یا د خپو غځولو په صورت کې یا د تربو په صورت کې وکړي او که په کرسۍ کې په اشاره باندې منځ کوي یا بعضې هغه خلک چې هغوی د کرسۍ نه بغیر نشي کېناستې نه په قاعده زنګون راتاویږي نه یې غوځولی شي نو هغوی بیا لاچایي ده په کرسۍ باندې د ناستې ځکه شریعت دا مختلف کیټیګریز کې ښودي دي په ولاړه نه نو په قاعده باندې په ډډه لګولو باندې په ملاسته باندې په اشاره باندې به منځ کوي لہذا که دا صورتونه پکې جوړېده نو بیا به منځ په دې هیئت جایز وي او که دا صورتونه نه جوړېده نو بیا به غیر جایز وي